قیامت په ورځ باندې دا احساسات خلکو ته په هغه وخت کې ودرېږي چې کله یو نیکي کمه وي، کله به مور ته ودرېږي چې ابی ته خو ما ته ډېره ګرانه یې، دنیا کې درته زم ډېر ګران وم، ابی یو نیکي مه کمه ده او هغه نیکي ماله راکه. مور به ورته وایي چې بچی دا د نیکۍ د ورکولو وخت نه دی. پلار ته به بچی ودرېږي، پلار به وله نیکي نه ورکوي. خپل ښځې ته به انسان ودرېږي، نیکي به وله نه ورکوي. خپل بچي ته به انسان ودرېږي چې ټول عمر د وله دروغ و رښتیا ویلي او کور د ورته ډک کړی، تعلیم د پکړی، هغه بچي ته به انسان ودرېږي. بچی به خپل یو نیکي خپل پلار له نه ورکوي. هغه لور چې ډېره نازولې لور یې مور و پلار باندې ډېره زیاته خفه کېږي، انسان به لور ته ودرېږي، بچی یوه نیکي خوراکه. لور به ورته وایي چې بابا دا د نیکۍ د ورکولو ورځ نه ده. ټولو خلکو باندې محشر په میدان کې به د حدیث مفهوم طرف ته اشاره عرض کول غواړم، ټولې دنیا ته به ودرېږي، څوک به وله نیکي نه ورکوي. صرف یو انسان ته به ودرېږي چې یو نیکي خوراکه او د هغه به سره به په خپل نامه اعمال کې صرف یوه نیکي وي، بله نیکي به وي نه. ورته به وایي چې زه خو هسې په دا یو نیکۍ باندې ما کار نه کېږي، ته خو به کم از کم په دې نیکۍ باندې پاس شي. هغه یوه نیکي به وله ګناهګار ورکړي. رب العالمین به رحم په جوش کې راشي، ورته به فرمایي ای ګناهګار بنده چې ته د خلکو د بخنې او د معاف کېدو دپاره د نیکۍ قرباني ورکولی شي. رب العالمین به وفرمایي تم لاړ شه جنت ته او ته د سره د ګناهونو نه لاړ شه جنت ته ور داخل شه. هغې ورځ باندې به بیا نیکۍ پسې انسان ژاړي، خو لیکن انسان ته په لاس باندې راځي نه. هغه سخته ورځ باندې د نیکۍ ډېر اهمیت انسان ته واضح شي. دا د نیکو میاشت ده، دا د انسان د ژوند د تبدیلی میاشت ده، د رب سره د صلح میاشت ده، د رب العالمین سره د قربت میاشت ده، د رب العالمین سره د محبت میاشت ده. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو دغې بابرکته میاشتې ټول فیوزات او برکات نصیب فرمایي.